ما عزتمندو ملمانو او طلاب العلم مونږه په خپل ژوند کې مختلف احوال اغینو یو حال نبل او بل نبل مختلف تکلیفونه مشقتونه مسائل دارا پیخی ټول انسانان ته عموما خاص کر امت مسلمه ته دغه مسائل سره د خلکو ستعلق دی یا داغي مبارک س نظر دی س تصور دی س تجزیه او تفسیری دی د هر چا بیا داغه د پوهی مطابق داغه د تربیت مطابق داغه د ماحول مطابق باغی باندې هغه اظهار خیال کوي نو څوک دغه یو حل او باسي څوک دغه بل حل او باسي دا پلانې مشکل چې را پیښي د دې دا سبب دی دا حل پلانې مشکل دا سبب دی دا حل دی لیکن اصل چې د مسائل او د مشکلاتو چې د هغې سره موږ مخامخ یو اصل سبب څه دی موږ دا پېژندل پکار دي او د هغې صحیح او کامیاب او یقیني حل څه دی یعنی مرض کو پېژندل کېږي چې یاره حالات واقعي خراب دي که هغه د ګرانۍ په شکل کې دي که هغه د بې امنۍ په شکل کې دي د بې عزتۍ په شکل کې دي که هغه د قتل و غارت په شکل کې دي او که هغه د دشمن تسلط او غلبه ده بېشمار مشکلات او مسایل دي خاص کر مسلمانانو ته راپېښ دي اصل عقل مندي خو اړتیا ده چې موږ د دې مرض صحیح سبب ولټو چې دا د څه وجې نه راغلي دي دا یاد ساتي دا څومره مسایل چې دي یو د دې ظاهري اسباب وي ظاهري اسباب چې خلک په هغې باندې تفسیر یې کوي چونکې زموږ مسلمانانو دا چلو کو هغوی دا چلو کو باچا دا خبره وکړه نو هلته دا چلو شو ظاهری اسباب لیکن روحانی اسباب چې کوم د دې دي چې هغه د دغه ظاهري اسباب او اسباب دي هغه پېژندل ډېر د کمو خلکو کار دی ډېر کم خلک هغې ته متوجه کېږي نو چې کوم هوښیار خلک دی چې هغه د الله په نس څوک دي هغه خلق چې د الله سره د هغوی تعلق دی د الله معرفت ته حاصل دی صحیح مؤمنان مسلمانان اصل اهل حق هغوی په دې باندې پوهېږي چې د مرض سبب څه دی او د دې مرض صحیح علاج څه دی چې بلکل د دې خاتمه وکړي د دې مرض نو دا خبرې داسې نه دي چې ګنې دا الله او رسول نه دي بیانې کړي او مونږ بس د ځانه به وساسي او فلسفي به راپاسي ځان له به د مرض سبب معلوموي او خلکو ته به بیانوي او بیا به د هغې حل او علاج بلکې قرآن کریم د داسې قسمه خبرو نه ډک دی الله رب العالمین اصلا دا کائنات دا ځمکه دا روغه پیدا کړله دې کې بدامني د شر فساد نقصان نشته خو الله موږ ته سورة اعراف کوي ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها تاسو په ځمکه کې ورانې مه کوئ پس ته سمولو د هغې نه الله دا سمه پیدا کړې ده دا د الله په رحم او عدل باندې آباده ده تاسو د الله د رحم خلاف خبرې خلاف کارونه مه کوئ د هغه د غضب اسباب مه اختیاروئ بې انصافي او د ظلم لاره مه اختیاروئ چې د هغې په نتیجه کې بیا
فساد پیدا کیږي، بد امنی پیدا کیږي، خوف و خطر پیدا کیږي، خونریزی پیدا کیږي. د سورۃ نحل ما یو آیت تاسو ته ولوستو. الله رب العالمین فرمایي چې دا امن او امان څنګه ختميږي. دا د رزق فراوانی او دا ډیرواله او دا ارزانی او دا امن او امان او دا عزت او دا حکومت او دا قبضه دا انصافدار خلکو د لاسونه دا په څه باندې وځي؟ د دې نعمتونو نو دوی په څه باندې محرومه کېږي؟ الله فرمایي وضرب الله مثلا قريه، الله دې یو کلی مثال بیان کړی دی. لازم نه ده چې دا کلی دی معین یو خار مرادي، یو علاقه دی مرادي، یو مثال دی. كانت آمنة مطمئنة، چې هغه بالکل په امن او امان، هیڅ قسمه خطر ورته نه وه، نه مالي نه جاني نه اقتصادي، هیڅ لحاظ سره. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، چې هغې ته به د هغې رزق روزي خوراکونه راشن دا به ورته د هر طرف نه راتلو. فراق څه چلې وکړو؟ د دې نعمتونو نه هغوی ځان په څه باندې محروم کړو؟ فکفرت بانعم الله، هغوی د الله د نعمتونو ناشکري وکړله. ناشکري څنګه وکړه؟ قرآن او حدیث دغه بیان مونږ ته کړی چې ناشکري څه ته وایي. د الله د نعمتونو ناشکري کفر، شرک، فسق و فجور، تمام گناهونه، نافرمانی، بغاوتونه، د الله او د رسول مخالفت، د الله د قانون نه بغاوت، دا ناشکري د الله د نعمتونو ده. تر څو چې دا بغاوت نه شوی، دا ناشکري نه شوي، نعمتونه ورځ په ورځ باندې سیوا کیږي. لئن شکرتم لازیدنکم، الله فرمایي قسم دې که شکریه ما ادا کوله نعمتونه بدل نورم سوا کم. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، او قسم دې که ناشکري م وکړه یقینا زما عذاب ګوره ډېر سخت دی. دا د الله کلام دی، دا د بل چا دمکي نه ده، دا د هغې ذات چې هغه رښتینی ذات دی، هغه عدل او حق خبره کوي. الله فرمایي فاذاقها الله لباس الجوع، الله دغه خار والته او دغه کلی والته ورکړلې کپڑے او لباس دولګي لباس تیراتاو کو، او د یری لباس مطلب دا دی په ولګه کې او په یره کې پټ کړه، چاپیره ولګه د رزق کمواله، نشواله، د امن ختمېدل. بما كانوا يصنعون، الله فرمایي چې ما په زیاتې نه دی کړی، هم دا د دوی خپله کاریګري وه. ګناهونه په کاریګرۍ باندې شروع کړل، کسبګر دي، په مهارت سره ګناهونه کوي. سود، رشوت، زناکاري، حرام خوري، په کومه طریقه؟ خفه فنکارۍ سره، په مهارت سره. صنع دې ته ویل کېږي. یصنعون په ګناهونو کې مهارت حاصل کړو. بس دغه ته ګوره، او بیا به موږ خپل حالاتو ته ګورو. قرآن حدیث څه دپاره دي؟ دا هم دې دپاره دي که نه چې موږ پکې خپله نقشه صحیح کار وکړو، خپله نقشه پکې موږ ګورو. څومره موږ د هغې سره موافق یو، څومره ترې مخالف یو، لرې یو. ځای په ځای باندې الله رب العالمین دا خبره کړله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فساد ورانه چې په کوم شکل سره هم دی، قتلونه دي، وینې بهیدل دي، د ماشومانو د ښځو بې عزتۍ دي، الله، نوجوانان قتلېدل دي، بوډاګان قتلېدل دي، او داسې نورې بې عزتۍ خپل منځ کې دشمن د طرف نه. دا ټول د څه په وجه باندې؟ بما کسبت ایدي الناس، په وجه د هغې چې کړي دي د خلکو لاسونو. بما کسبت ایدي الناس. الله فرمایي سورة روم کې: لیذیقهم بعض الذي عملوا. دا څنګه؟ ولې دا د دوی د لاسونو په وجه دغه فسادونه راښکاره شو؟ دا په سمندرونو کې او په وچه کې
دا عذابنا دا تکلیفنا دا ولی راغلا دوی خو ټیک ته چې ګناهونه کړي دي بما کسبت ایدی الناس الله وی دا مې د دې دپاره پرې راویستي دي لیذیقهم بعض الذي عملوا دې دپاره چې الله په دوی باندې وسه کوي بعضې هغه څه چې دوی کړي دي ټول نه د ټولو ګناهونو سزا الله موږ له نه راکوي د ټولو ګناهونو سزا به په قیامت کې دنیا کې د سزا راتلو مقصد د عذاب د راتلو مقصد لعلهم یرجعون دې دپاره چې دوی الله ته واپس شي الله مونږ خپل ځان ته بیرته واپس کول غواړي هغه سیده پټلۍ چې کومه مونږ پرېښې ده چې بیرته هغې ته وخیږو ځکه د هغې نه مونږ کوز شوي یو هلاکت طرف ته روان یو کوم چې د کامیابۍ یې نیغ روډ دی د هغې نه چې واوښتې لازمه خبره ده چې هلاک کېږي به الله په مونږ مهربانه دی چې په نرمه پوهه نه شو نو بیا هم په سخته پوهېږي بیا راباندې عذابونه تکلیفونه راوړي دغه عقلمن خلک دی چې سوچ وکړي چې دا چا وایي په خپله جواب ځان له ورکړي چې دا زما ګناهونه دي والله عقلمندي صرف دا ده هوښیارتیا دا ده باقي په یو پسې خبرې کول په بل پسې خبرې کول نور ساینسي اسباب د هغې دپاره لټول دا حیوانیت دی دا خلک د عقل نه فارغ دي چې ځان پرېږدي او نور خبرو پسې ګرځي اسباب تا کې موجود دي ولا یظلم ربک احدا ستا رب په هېچ چا باندې ظلم نه کوي د خلکو د اعمالو وجه ده ځکه ورپسې آیت کې الله فرمایي دې ځمکې کې ورته ووایي وګرځئ د مخکې مشرکینو د کفارو د سرکشه او د بدماشانو خلکو انجام سو هغه وګورئ نو تاسو یې خپل لګئ چې تاسو هم هغه لارې اختیار کوئ تاسو به څه نه وایي ټول تاریخ هم دغسې ډک دی الله فرمایي وما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم څه چې تاسو ته رسیږي څه مصیبت هم چې تاسو ته رسیږي دا یاد ساتئ ګورئ ښه دا که زما د بدن په لحاظ سره وي که په کور کې راته څه مصیبت رسیږي که ګاونډ کې رسیږي که په کلي کې که په ملک کې او که په ملکونو کې د دنیا په سطحه باندې فبما کسبت ایدیکم دا ستاسو د لاسونو د کړو په وجه باندې ویعفو عن کثیر او ډېر خو درته معاف کوم ډېر الله پرېږدي